ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا ملګری تپوس کوي د وترو طریقه او د وترو تعداد او د وترو باره کې د تفصیل تپوس کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وتر چې دي 9 رکعاتم ثابت دي او 2 رکعاتم ثابت دي، 5م ثابت دي، 3م ثابت دي او 1 رکعت وتر هم ثابت دي. صرف په دې ټولو طریقو کې دا 9 رکعات وتر چې سړی کوي نو دې لپاره به 2 تشهود کوي. لومبي تشهود د 8 رکعاتو نه بعد او دویم تشهود آخري رکعت کې هغه نه بعد. باقي کې څومره وتر دي باقي کې 2 تشهود په صحیح سند سره نه دي ثابت. کوم روایت چې په دې هغه سندن کمزوري. نور وتر چې دی پاغه کې دویم تشهود نشته، مینس کې ناسته نشته. مثال په تور سره یو سړی 3 رکعات وتر کوي نو مینس کې دا قاعده باندې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قاعده نه کوله. او کم روایت کې چې د عائشہ رضی الله عنها چې رسول الله یو ځلې وتر د شپې 9 رکعات کول نو صرف په 8 رکعات باندې ناستو او بیا پاسېدلې د په 9 رکعت باندې سلام ګرځولې. د مسلم کې دا روایت راغلی دی. دارنګه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا صحیح ابن ماجه کې په صحیح سند سره راغلی دی دا حدیث. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر ب7 او ب5 لا يفصل بينهن بتسلیم ولا كلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعات وتر هم کول او 5 رکعات وتر به هم کول. خو مینس کې به سلام نه اړو او نه کلام. دارنګه مینس کې قاعده هم. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الوتر حق على كل مسلم. دا حدیث ابو داود کې په سند صحیح سره کتاب الصلات کې باب کامل وتر کې راغلی. ابو ایوب انصاری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی کہ الوتر حق على كل مسلم ومن احب ان يوتر ب5 فليفعل ومن احب ان يوتر ب3 فليفعل ومن احب ان يوتر ب1 فليفعل. وتر هر مسلمان باندې حق دی. حکم د وتر هغه سوال دلته نه دی شوی خو صحیح قول پاره کې داري چې دا سنت مؤکد دی. څوک چې 15 رکعات کوي هغه دې 15 رکعات کوي. څوک چې 3 کوي 3 دیو کوي. څوک چې یو باندې اتفاق کوي 1 رکعت کوي هغه دې 1 رکعت کوي. عائشہ رضی الله تعالی عنها او چې ويوتر بواحده یو وتر دې کوي سړی. دا مسلم کې روایت ده. او د ابن عمر نه روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده. یو سړی وتر پرې خو دی روست شپې را پاسي وتر باخر کې کوي نو چې کله وي د سبا د راختونو یریږي نو وتر 1 رکعت وکړه. 1 رکعت دلته ثابت شو. معاویه رضی الله عنه به همیشه 1 رکعت وتر کو. چاوي دی ولی همیشه 1 رکعت وتر کوي. نو عبد الله ابن عباس ته پریزا دی فقيه او پوهه سړی دی د سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او سنت ته پدې کې ځان نه هونه کوي. دارنګه ابو هريره رضی الله عنه د 3 رکعاتو د وتر طریقه دی حدیث کې. دا حدیث دارقطنی راوړی دی او د شیخانو په شرط باندې دا صحیح دی. او دارقطنی وی چې د دې راویان ثقه دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاه المغرب. تاسو 3 رکعات وتر مکوئ او د ماښام د مانځه سره مشابهت مکوئ. اوس دلته کې سوال وارد چې مخکې روایت کې خو 3 رکعات وتر ثابت شو. دلته ابو هريره سے پتو ورکړي چې ابو هريره سے وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مرفوع حدیث ته چې 3 رکعات وتر مکوئ. نو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله د دې حدیث تطبیق داسې کوي
چې ممانعت په هغه صورت کې دی چې 3 رکعاته مونځ هغې باندې محمول کړي، لکه د ماښام مونځ 3 رکعاته کې، نو اول 2م رکعت باندې هم قاعده وکړي او 3م باندې هم قاعده وکړي. نو دغه طریقه د 2م شیخ د حدیث راواله چې دا وتر د مانځه د ماښام سره مشابه کوه. دا نفي د قید شوه، دا نفي د مقید نه ده. وتر د ماښام د مانځه سره مشابهت دا منه دی. د ماښام مونځ کې مشابهت څه دی؟ هغې کې منځ کې قاعده ده، او دارنګې 2م اخري رکعت باندې سلام دی. په وترو کې په 3 رکعتو وترو کې منځ کې قاعده نشته. ابن حجر سے وایي چې په 2 تشهدو باندې هغه روایت کمزوري وي، او سلف صالحین هم دغه حساب وتر کول په 1 تشهد باندې، یعنی 1 تشهد سره به وتر کول. جمهور اهل علم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد صاحب د دې قائل دي. نو وتر تعداد خو ذکر شو. اوس دا خبره کول چې د وتر وخت څه دی. نو د وتر وخت چې دی الوتر ما بین صلاة العشاء الى طلوع الفجر. د وتر وخت د مانځه د ماسوتن نه بعد تر سبا خطو پورې. سبا چې راوخته بیا د وتر وخت ختمیږي چې کوم شریعت ټاکلی دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د ابو سعید خدری کی راضی د مسلم روایت ته چې اوترو قبل ان تصبحوا، د سبا کولو نه مخکې تاسو وتر وکړئ چې لا سبا نه وي داخل شوي. دارنګې یو سړی یریږي چې زه به اخري شپه پا نه سمه، عادت یې نه وي، نو فلیوتر دې وتر وکړي، ثم لیرقد، بیا دې ویده شي. او وتر چې چا نه قضا شو د هغې طریقه، ومن نام عن وتره فلیصلي اذا اصبح. وترو نه یو سړي اوده پاتې شو، نو دی چې سبا کې بس بیا دې وتر کوي. دا حدیث ترمذی کې. اوس وترو کې قرات چې څوک 3 رکعاته کوي، نو په هغې کې دا قرات کې سبح اسم ربک الاعلی مسنون دی په اول رکعت کې، قل یا ایها الکافرون مسنون دی په 2م رکعت کې، او قل هو الله احد سورۃ اخلاص مسنون دی په 3م رکعت کې. ابن ماجه کې دا روایت راغلی دی. اوس قنوت وتر دا قبل الرکوع پکار دی، ځکه حدیث کې راځي د ابی ابن کعب چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یوتر فیقنط قبل الرکوع. رسول الله با وتر کول او قنوت په د رکوع نه مخکې ویلي. او دارنګې وترو کې دا بعضې خلک د وترو دپاره وترو کې قنوت دپاره الله اکبر وي، وترو کې د قنوت دپاره الله اکبر وي او لاسونه غوږونو ته وړي. دا ناروا دی، دا ثابت نه دی په صحیح حدیث کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی ثابت. وترو کې لاس اوچتول 1 رکعتي که 3 وي که هر څه وي ټول جایز دي. رفع الیدین کې مرفوع حدیث نشته، البته آثار صحابه پکې شته دي. بیا د وترو قنوت چې دی دا خو مخکې بیان شو چې دا د رکوع نه مخکې دی. او کما مسنون دعا چې د وترو ده، نو د حسن ابن علی نه روایت دی بخاری کې، صحیح بخاری کې دا روایت شته دی د حسن ابن علی په روایت سره، د دې په معنا شته دی. او دا په ابو داود کې دا روایت شته دی باب القنوت فی الوتر کې. حسن رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قنوت ښودلی و، وترو کې وایا قنوت وتر کې دا لولا وته اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. دا روایت راغلی دی کتب ستو کې، ابو داود کې دی، ترمذی کې دی، نسائی کې دی، ابن ماجه کې دی، او نورو کتابونو کې ابن خزیمه کې دی، مسند احمد کې دی. دا دعا پکې مسنون ده. باقی اللهم إنا ویل د وتر قنوت کې نو ماته د صحیح حدیث دی وخت پورې نه دی ملو شوی. د وتر په صراحت کې چې بالکل صحت سند سره صحیح وي، ځکه کتب ستو کې خو نشته. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. څوک په حسن الحسین باندې هغې حواله ورکوي، حسن المسلم باندې چې کوم غټ دی په هغې کې وي دا دعا شته دی. بهرحال مونږ ته ثبوت نه دی معلوم.
معتمد کتابونو دا حدیث دي د وتر نه بعد نوافل کول دا څنګه دي لکه ام سلمہ وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر ترمذی کې دا روایت راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم به 2 رکعاته کول پس د وترونه نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وتر مبارک خبره او مختصر ذکر کا دې باندې کې کوم